بسم الله الرحمن الرحیم. سوات نیوز مینوالو دا وخت را سره پرایویټ سکولونو پریزیډنټ انجینیر شرافت صاحب نسته. انجینیر صاحب څه وشو 4 اگست 15 اگست ستمبر د تاسو پریس کانفرنس هم وکړو، خو اوس هم والدین چې دي هغه لا په دې خبره پوره اګري نه دي چې کېږي به سا موږ د خپلو بچو بیګونه پاک کړو، کتابونه ټیپ کړو. په 15 اگست باندې مومنټ یقیني دی او که نه؟ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اول خو ستاسو ډېره مننه، ستاسو د ټول ټیم ډېر مشکور یم تاسو راغلئ زموږ دا خبره هایلایټ کوئ. ډېره د فخر او د خوشحالۍ خبره ده. څنګه چې تاسو ته پته ده چې وینټر زون چې دی دا 16 اضلاع دي په دې صوبه کې، او هغه د تېر شوي کال د 22 دسمبر لا دا سکولونه بند دي. تقریبا 8 میاشتې وشوې. نو چې 8 میاشتې یو ماشوم د سکول نه بهر شي او هغه سبق ونه وایي، هغه بالکل هغه شړېږي، ذهن د هغه بالکل هغه کم چې یاد کړي هاتې هم وځي. نو په دې کې په مخکې هفته کې زموږ د ملکنډ ریجن او د 16 اضلاع چې دی د دوی میټینګ شوی او په هغې دا فیصله شوې چې یاره په 6 اګست باندې موږ سکولونه کولاو. په 4 اګست به سټاف راځي، هغه به د ایس او پیز جایزه لي، د هغې دپاره ډیویژن په چکدره کې د ملکنډ ډیویژن یو اجلاس وشو او په هغې کې دا فیصله وشوه چې موږ به هم د پاکستان سره ځو، د پاکستان د تنظیمونو سره به ځو او موږ به هم دا سکولونه په 15 اګست کولاو. انشاءالله د 15 اګست ورځ چې دا ټینور ډېر زیات وته، میاشتې ووتې، دغه ماشومان چې سکول ته په لومړنۍ ورځ راشي، بیا تاسو ډایرکټران پرنسپلان هغه ماحول به یو عجیبه شانتي یو نوی ژوند به شروع کېږي. تاسو هسې دا ګڼئ چې په دغه 15 اګست په یو نوی ژوند شروع کېږي؟ انشاءالله تاسو وګورئ په دې ملک کې کاروبارونه دي، کا مارکیټونه دي، کا ریلوے، کا ټرانسپورټ دی، کا آفیسز دي، دفاتر شي دي، ټول کولاو شوي دي او هغو ته د حکومت د طرفه د ایس او پیز تحت باندې کولاو شوي دي. خو تاسو وګورئ چې په هغې کې د ایس او پیزو نام و نشان نشته. خو انشاءالله اوس هم حکومت خو نه غواړي دا، خو دا کم چې تنظیمونه دي د هغې تنظیمونو اعلان دی چې موږ په 15 اګست باندې د سکولونه کولاو د ایس او پیز تحت باندې چې د حکومت چې کوم ایس او پیز دي. تاسو وګورئ وفاق المدارس خپل امتحان واغستو، 2.5 لاک د هغو سره ماشومان دي او هغو خپلې مدرسې کولاو کړي دي. نو چېرته حکومت په دې اړه باندې کله چې دا سکولونه کولاویږي هغه پکې خنډ جوړېږي، نو زه وایم چې دا به ډېر یو غټ زیاتي د تعلیم سره، د طالب علم سره، زه وایم چې دا به د تعلیم سره علم سره به دشمني. انجینر صاحب، والدینو اکثر اطلاعات راځي چې د ماشومانو چې د یو لویه پریشاني راښکلونې چې نیمه ورځ به ستاسو سره اکثر به د مازدیګره پورې ټینور په سکول کې اوس مور هم چې د سر د درد ګولی خوري، والد هم د سر د درد ګولی خوري، یو لویه پریشاني ده، سبق هم هېر شو، یو لوی بحران رالو. آیا دا تاسو ګڼئ دا کم وخت چې څنګه ضایع شوی دا ماشومان به ریکور شي، څه به کېږي؟ تاسو خپله تجربه څه ګڼئ؟ انشاءالله په پرایویټ سیکټر کې به انشاءالله دا ریکورډ شي. خو د ګورنمنټ سیکټر زه خو دا وایم چې ګورنمنټ سیکټر هم حکومت ته پکار ده چې ګورنمنټ سیکټر هغه هم زموږ ماشومانان دي چې هغه هم کولاو شي. بیا هم زموږ سره کم از کم 15 میاشتې دي، موږ به کوشش کوو ټیک ته دلته ډېرې یخني د هغو دپاره به د هیټرو انتظام کوو یا نور څه انتظام به کوو چې موږ دا چوټیانې ور نه کړو او موږ دا کورس کمپلیټ کړو، امتحان ترې والو. انشاءالله چېرته په 15 اګست سکولونه کولا شول، انشاءالله زموږ کوشش به دی چې کم از کم 70-80% کورس به مکمل شي او په هغې کې به موږ اګزام ووایو. انجینر صاحب، د سوات دپاره 13 ورځ بله اطلاع راغلې ده چې د لنډاکي چیک پوینټ او کړاکړ ورسره ګوړه نور هم سختي باید جاري شوي دي، ټورسټ نه راځي. د موبایل رنګ ټون چې دی دوباره هم د دغه کرونا وایرس په سلسله کې بیا دوباره چې د یو ځل تازه شو، خلک مختلف تپوسونه کوي چې یاره دا رنګ ټون ختم شوی او بیا ولې تازه شو. آیا څه روان دي؟ ستاسو خپل اطلاعات شته په دې ځای په ځای کې کینې څه سورس خبر مخې ته راغلی؟ ګورئ جي د کوم پورې تاسو خپله هم ځئ لنډاکي ته، تاسو ګورئ یو کس د کراچۍ له روان شوی یا د فیصل آباد له روان شوی، هغه 14 غنټې 18 غنټې سفر کړی، هغه چې کله لنډاکي ته راورسي هغه ته وایي چې یاره سوات ته تلل منع دي، د هغو سره ماشومانانې، د هغو سره فیملي زنانۍ ورسره. نو څونه زه وایم چې په دې ذریعه باندې کم چې هوټل انډسټري ده هغه تباه شوه او د دې سره سره سوات بدنامۍ طرف ته روان دی.
تاسو خپل سوچ وکړئ چې یو کس 18 غنټې سفر کړی او په لنډاکي کې یا په هر یو چک پوسټ کې په مدین کې هغه بیا واپس کیږي کنه نو دا څونه ظلم دی. نو سواد چې دی سواد هغه د جنت یو ټوکړه ده. دې جنت ټوکړې که ټوله خلک د لرې ځایونو له راځي تاسو وګورئ چې هوټل انډسټري دا هغه ورونه ښه شوي دي د سواد خلکو کم هوټل چې په 10 लाख یا په 8 लाख روپۍ د سیزن کېدو هغه په 20 लाख په 30 लाख په 40 लाख روپۍ اخیستی دی. هغه تباه شول. په هغې کې څونه ملازمین ول هغه بېروزګاره شول. نو حکومت ته پکار ده چې په دې باندې هم سوچ وکړي. انجینر صاحب ستا د پرایویټ سیکټر د سب ډویژن بریکوټ بېشماره ټیچران چې دي هغه په لارو کوڅو کې ګاډی چلوي، څوک چې دی پکوړې خرڅوي، څوک په ډېر غربت کې دی ولې چې د دې هم د 7 نه والا د 15,000 روپو دې تنخوا ته نه خپل کور یې ساتو. په دې کې ستاسو سره فیمیل ټیچرانې دي. موږ د هغوی حال ډېر بدتر وکتو چې هغوی به ټول خپله کورمه سپورټ کوله. آیا دومره لوی د ملا تیر د پرایویټ سکولونو ماتول او تاسو چې د صوبایي حکومت له دومره وده ورکړې ده چې ستاسو پرسنټ د ملک ماشومان سبق وایي سرکار سره دونه بلډینګ نو آیا تاسو یې ولې داسې تنها پرېښود؟ زه به خو دا ووایم چې ګوره د آرټیکل 825 تحت تعلیم چې دی هغه د حکومت ذمهواري ده او د حکومت ذمهواري چې ده هغه پرایویټ سیکټر په خپلو اوبو اخیستې ده. دا کم کرایسس چې دی دا راغلی دی په دې کې د حکومت د طرفه هغه بالکل صرف وعدې او کمیټیانې مقرر شوي دي، وعدې شوي دي، خو نور د دې سیکټر سره هېڅ د خیر ښېګړې کار نه دی شوی. کم از کم چې نور د حکومت هېڅ نه کول د احساس پروګرام چې کم دوی سټارټ کړی نو په هغې کې خو پکار ول چې دا وایټ کلر کم چې استادان چې دي دوی خو دیاړي هم نشي کولی. نو کم از کم چې دی خو په هغې پروګرام کې اچولی وی که نه، خو زه به ډېر د افسوس سره ووایم چې هغه په دغې پروګرام کې هم هغه وانه چول او څنګه چې سکولونه بند شول نو لازمي خبره ده چې فیسونه هم راتلل بیا بند شول. نو د کومه پورې چې د سکول اونرز چې ول یا د سکول ډایرکټر چې ول هغو سره چې څونه پرسنټیج په حساب باندې که د مارچ وه که د اپریل وه که د مۍ وه څونه تنخواګانې هغه ورکولی شوې هغه ورکړې، خو د هغې له بعد بیا بالکل بندې شوې. انجینر صاحب بل یو خبره مخې ته راځي د عوامو دا کوېسچن دی چې زموږ بچي کله سکول ته لاړ شي د دې 3 میاشتو یا د 4 میاشتو چا چې فیس نه دی ورکړی صحیح سکولونه چې دی هغه نوټس یې ورکوي والدینو له، آیا دا به بیا څونه لوی ګمبیر مسله دا به بیا تاڼې ته ځو، تحصیل ته به ځو، په جرګه به یې حل کوو، په حیثیت صدر د دا به بیا څنګه مینج کوو؟ حکومت یو پالیسۍ اعلان کړی دی چې کم سکولونو 6000 فیس دی هغه به 10% ډسکاونټ کوي، چا چې د 6000 نه اباو فیس دی نو هغه 10% ډسکاونټ کوي. او پرایویټ سیکټر حکومت چې کوم اعلان کړی دی هغه په هغې باندې بالکل عمل کوي. خو د دې سره سره به زه دا ووایم چې پرایویټ سیکټر کې تاسو وګورئ نو د حکومت د طرفه هېڅ خبره نشته چې یاره ته به د ماشوم سره دونه رعایت کې یا به فری کې یا یو مخصوص یو 25% ډسکاونټ ورته ویلي چې دویم ماشوم چې دا سره 25% ډسکاونټ کې. او تاسو د پرایویټ سیکټر ډیټا راوالی نو په هر سکول کې په سوونو داسې ماشومان دي چې هغه بالکل فری دي، بلکې داسې سکولونه هم دي او تاسو ته هم معلوم دي چې هغو ډېر چې داسې یتیمانان دي یا داسې کمزوري دي هغو له کتابونه او یونیفارم هم دا پرایویټ سیکټر اخلي او وله ورکوي. نو پرایویټ سیکټر چې دی هغه د تعلیم په اړه کې د یو زویم چې یو بهترین کردار ادا کوي. خو افسوس سره زه دا وایم چې په سوچ سمجhi سازش تحت باندې دې له د مافیا نوم ورکول، دا بدنامول او دا سیکټر تباه کول. زه حیران یم چې دا څوک دي د دې شاته او دا ولې کوي. دا حکومت ته پکار ده چې په دې باندې سوچ وکړي چې دا سیکټر کېناستو نو آیا په دې ملک کې د حکومت سره دونه وسایل یا دونه په دې خپل سکولونو کې دونه زده شته د هغو په وسو په کلاس کې 120 او 140 کسان ناست دي نو هغه دا کېنولی شي. نو حکومت ته پکار ده چې هغه د دې سیکټر حمایت وکړي، د مرسته وکړي او د دې سره مدد وکړي چې دې نور هم وده وکړي. چې دا وده کوي نو عوام به وده کوي او عوام چې دی هغه هم پاکستانی دی. دا پرایویټ سکول چې کوم ماشوم دی دا سره د بل ملک نیشنلټي د سره نه ده، دا هم پاکستانی دی. د دې سره به یو خبره بله زه دا وکړم د تعلیم په حواله باندې په دې مخکې ورځو کې چې کوم غابا سیریز چې دی هغه ګریډ 5 کې کم زموږ د بونیر د رونو کم هغه بد ورته کتلي دي، کم په الفاظو باندې یاد شوي دي. نو د دې زه د دې پی اس ایم ای تحصیلي بریکوټ د زه دا وایم
چې ډېره غندنه کومه چې دا ډېر زیات بد کړي دي بلکې دې تحقیقات پکار او د دې تحقیقات پکار دي. زه دا اعلان کوم چې په تحصیلي بیرکوټ کې به د ګابا چې هغو معافیونه غوښته هغو د هغو پسې کور ته لاړل نو موږ به دا په خپل سکولونو کې د دې کتابونو بایکاټ وکړو. درنګ جهان مننه. د والدینو لپاره خوشخبري دا ده کمې میندې چې دی د هغوی به په سر درد راتلو، کم والدین چې پریشانه وو چې زموږ بچي چې دي هغوی به نیمه ورځ په سکولونو کې اوس چې دی د 4-5 میاشتو نه موږ ته په کورونو کې یوه لویه پریشاني جوړه شوې ده. نو په 15 اګست باندې پرایویټ کم سیکټر چې دی په صوبه کې چې کم میټینګ وشو، بیا د دوی په وفاق کې کم میټینګ شو، د هغې کې دا فیصله مخې ته نن راله چې په دې کې باقاعده دوی کانفرنس هم وکړو چې په 15 اګست باندې به تاسو خپل ماشومان چې دي سکولونو ته رالېږئ. دغه ورځ به ډېره ناشنایي ولې چې په ورا ژوند کې دومره لوی اوږد ټینیور چې دی د چوټۍ نه راغلی، دا به یو تاریخي ورځ وي او ډېرو ماشومانو دا په خپلو بکونو کې د دې ډیټ سره هم دغه کړي دي چې دا تاریخ به مونږ خپلو لوسو ته بیانو چې یو داسې وبا راغلې وه چې هغه مونږ د سکولونو نه په میاشتو لرې کړي وو او خپل په کورونو کې چې کم ماشومانو به وراني کول، چا چې سبق وایي، چا چې ځان له ټیبلټس اخیستي وو، چا چې آنلاین کلاسونه ول، هغه چې دی د کامیابۍ سره مخامخ دي. خو کم خلک چې کم ماشومان چې د تعلیم نه محرومه پاتې شوي د هغوی دپاره یو لوی زیان دی. خو د پرایویټ سکولونو پرنسپلان، ډایرکټران او د صدر دا وینا ده چې مونږ به د جمعې د ټینیوره پورې دا ماشومان ریکور کوو، د دوی د 8 میاشتو هم دغه یاداشت چې دی په دې باندې به پوره کوشش کوو چې دا واپس ریکور شي. د کیمرامین حسین سره سهیل باچا، بریکوټ.